السلام علیکم ډاکټر مولانا صاحب متفقین د پاره پیغام. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. اعتکاف کوونکي چې کوم خلک دي هغه ډېر خوش نصیبه خلک دي، ډېر خوش قسمته خلک دي، هغه پر الله باندې ګران خلک دي، ځکه واره د روزې میاشت سي، بیا مبارکه میاشت او بیا تاک تاک شپې ورځې سي او دا خاص قیمتي وختونه سي، دا د دې دپاره ډېره غټه خوش نصیبي ده. خو زه به دوی ته دا یو پیغام ورکوم چې دغه خوش نصیبي چې ده هغه بیا په خپل لاس باندې هغه مه ضایع کوه. دا فتنه چې کومه ده دا فتنه نه ده، دا فتنه دا غټه فتنه چې ده د ځانه سره مه وړي. که اعتکاف کوې، که پر اعتکاف باندې خوند اخلې، که د الله سره تعلق جوړې، که د الله سره دوستي جوړې، که د الله تعالی محبت چې دي هغه ځان ته حاصلې، که په حقیقت کې ځان ته تقوی حاصلې، او که چیرې یوه خوشخبري واوره. اعتکاف کوونکي چې کوم خلک دي هغه دې د خپل ځان دپاره هم دا دعا وکړي او د امت مسلمه دپاره دې هم دا دعا وکړي. ګوره د اعتکاف غټه فایده دا ده، که چیرې د اعتکاف ته وکړې، بیا په دې اعتکاف کې که ته کوم اعمال څومره زیات کړې، په ټوله زندګي کې به بیا الله تعالی د هغو اعمالو توفیق چې دی هغه به تا ته درکوي. که چیرې ته قرآن وایې، قرآن توفیق به الله تا ته زیات درکړي، بیا به ته ټوله زندګي قرآن ډېر وایې او نفلونه زیات کوي، عبادت زیات کوي، تلاوت زیات کوي، ذکر زیات کوي. کوم عمل چې دی په اعتکاف کې زیات کوي، دغه اعمال به بیا په ټوله زندګي کې الله تعالی و تا ته در نصیب کړي، توفیق به درکړي او پر توفیق به استقامت در نصیب کړي، هغه به بیا ته بار کوي. خو زه یو خاص درته کوم، یو ګزارش درڅه کوم چې دا فتنه چې دا هغه د ځانه سره مه وړي، دا عذاب نه دی، عذاب دا د ځانه سره مه وړي. په وجه د دې دا چې کوم دی ګوره موږ ته معلومه ده یو کس په دې باندې لګیایي تقریبا نیمه ګنټه 2 3 4 ګنټې د ده څه تېر دی په ځان باندې نشي پوه. اعتکاف له چې ته ننوځې ته د الله تعالی د تعلق دپاره ننوځې، نو دا چې کوم دی ستا او د خپل ښایسته رب په مابین کې تعلق چې دی هغه ختموي، کاټي پر اعتکاف بیا ته خوند نسي اخیستلی. او بله خبره دا ده، اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه عمل دی. که اعتکاف کې ته د الله د رضا دپاره ننوتلې، الله تعالی به تا ته ټوله زندګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دلی محبت چې کوم دی هغه به تا ته در نصیب کړي. ټوله زندګي به ستا د خپل ښایسته حبیب محبت په زړه او په دماغ کې الله تعالی دې موږ ته پر دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. اعتکاف کوونکو ته زه دا وایم چې خصوصي زموږ دپاره هم خصوصي دعاګانې کوي، د خپل ځان دپاره هم خصوصي دعاګانې کوي، او د ټول ولس دپاره، د امت مسلمه دپاره او د ټولو مسلمانانو دپاره خصوصي دعاګانې کوي. خصوصا کوم مسلمانان لکه فلسطین مسلمانان سو یا د غزه مسلمانان سو، دا په مشکلاتو کې د هغو دپاره هم خصوصي دعاګانې وغواړي د خپل ښایسته رب سره.